ګوره چې کله د رمضان المبارک میاشت شروع شي او اخیره عشره شي دنیا خلق مسجد تلاړ شي او اعتکاف تکینی هر محله کې هر مسجد کې خو یو تن خامخا کینی چې څومره جماعتونه وګوري چې د شپې ورځي معتکف پناسي او چې د شپې ورشي نو ویښ پناسي ته معتکف ته وایي ته ولې ویښ ناسي وی دې شپو کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وی اسې نه چې زه اوده شم او دا شپه د لیلة القدر دغې شپې ته ناسمه ټوله دنیا کې معتکفین د دغې شپې انتظار کوي او جومات کې ویښ ناست د ورځې اوده کېږي او د شپې نه اوده کېږي وی دا لیلة القدر نه چرته ته وله لاړ شي او ته ترېنه تپوس وکړې چې دا لیلة القدر څه ته وایي اب درته وایي چې دا یوه شپه ده چې په دې کې چا عبادت وکړو دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی د یوې شپې عبادت او دا په کال کې یوه شپه او په اخیره عشره کې نو ټول خلک ورته ویښ ناسي څوک کورونو کې ناسي څوک اعتکاف نه کوي خو اخیره عشره کې ماښام مسجد ته ورشي او سهاره پورې ویښ ناسي څوک کور کې ناسي زنانه کورونو کې ناستی وی چې دا شپه رانه تیره نشي ځکه د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی او دا داسې د نورانیت شپه ده چې ملایک راکوز شوي جبریل امین راغلی دا مخ د ځمکې ګنډلی څوک چې ویښ او عبادت کوي د هغه خواله ورځي او سلام پې ورچي هر ځای کې چې ویښ کس مومي د هغه خواله ورځي سلام ورچي سبا پورې دا شپه چلیږي ډېره د برکت شپه چې کله دا شپه تیره شي نو داسې نیکان اولیا ته محسوسیږي چې بیګا شپه لیلة القدر د ورځې داسې اثرات بیا ښکاري خو هغه بعضې خلقو ته محسوسیږي دومره د نورانیت نه ډکه شپه ده نو دې شپې ته ناسمه دا په کال کې یوه راځي او د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ته دې معتکف نه تپوس وکړه وایي دې شپې ته دا دومره فضیلت ولې حاصل دی دا پته درته شته دا ولې د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی پته شته علم درته شته نه وایي خبر نه یم خو خلک ورته ښه شپه وایي نو لیلة القدر ورته وایي نو خبر نه یم چې په دې شپه به څه چل شوي نو ته به ورته ووایې چې دې شپې ته چې دا دومره فضیلت حاصل دی دا ځکه په دې شپه د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته ټول قرآن را نازل شوی و دا د قرآن د نزول شپه ده تا ته پته نشته دی د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته ټول قرآن یړ په یړه یوه شپه وه چې قرآن را نازل شو دا هغه د قرآن د نزول شپه ده چې نن هغې ته لیلة القدر وایي د قدر شپه ده په ټولو شپو کې داسې روښانه شپه ده یوه ځلیدونکې شپه ده چې معتکفین د هغې دپاره لس شپې روڼوي وایي چې دا شپه رانه ګډه وډه نشي نو دغې شپه کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته راغلی نو زه دې معتکف ته وامه په دې شپه کې خو صرف قرآن را نازل شو که نه نو نن دا شپه دومره قیمتي ده زه یو حافظ قرآن د مټ نه ونیسمه معتکف لی بوزم و معتکفه دغه قرآن د ده په سینه کې محفوظ دی دې ته اوس ګوره د ده به څه حالي چې د هغې شپې دومره لوی اعزاز دی نو چې کومه سینه قرآن یاد کی چې د هغې به څه حالي د هغې به څومره برکت وي د هغې به څومره نورانیت وي امام محمد رحمت الله علیه وفات شو امام محمد رحمت الله علیه په 9 ورځو کې ټول قرآن یاد کړی و ښه 9 ورځو کې د قرآن حافظ امام محمد رحمت الله علیه چې وفات شو چا خوب کې ولیدو وی امام محمد الله د سره څه معامله وکړله وی ډېر یریدلم د الله د ذات نه ډېر یریدلم ما ته به څنګه ما ته به عذاب راکړي
وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړم ما ته وی محمد مه یریږه محمد مه یریږه مې رب ډېر یریږم ما ته وی مه یریږه محمد ستا سینې له مې نور درکړی دی قرآن مې نه دی درکړی او کمی سینې له چې قرآن او علم ورکم دا نور دی دا نور دی او د جهنم اور نار دی نو زه نور او نار په یوه سینه کې نه جمع کوم محمده چې کمی سینې ته دا نور ورشي دغه سینه به الله په نار نسیزي چې کمی سینې ته نور لاړ دا سینه به الله نار ته نه مخامخ کوي چې دند پکې نور پروت دی دند پکې قرآن کریم پروت دی شکر وباسئ چې د چا سینې منورې دي په قرآن زه دې وړو توام شکرونه وباسئ بچو بار ورشئ یو کس یوه خښته رالي د بلې خښتې سره یې لګئ منځ کې مساله ورچي ګیلکار ورته وایي که نه بل ځای کې یو کس لګیا دی یو لرګی رالي د بل لرګي سره یو ځای کوي دروازه ترې جوړوي بل ځای کې کس لګیا دی یوه وسپنه د بلې وسپنې سره پیوس کوي روشندان ترې نه جوړوي او بچړو تاسو ناست یې یو آیات د بل آیات سره لګوئ او ټوله ورځ ناست یو آیات د بل آیات سره لګوئ یوه کلمه د بلې کلمې سره لګوئ یو ځای کې مد راکاږئ بل ځای کې کلمه لنډوئ شکرونه وباسئ چې الله کلام ته الله کینولی یې په دې د الله شکر وباسئ ښه فرفتن دور دی علما وایي د مدارسو طلبا به داسې نه وایي چې مونږ مدرسې ته راغلي یو طلبا به داسې نه وایي ښه چې مونږ مدرسې ته دا راځي نه ښه سکول والا دي وایي چې زه سکول ته راغلی یم یونیورسټۍ والا دي وایي چې زه یونیورسټۍ ته راغلی یم چې د ډاکټرۍ کورس کوي هغه دي وایي چې زه دې له راغلی یم چې د انجینرۍ کوي هغه وایي چې زه دې له راغلی یم خو د قرآن طالب به داسې نه وایي چې زه دلته راغلی یم دی به وایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا مونږ راغلی نه یو مونږ الله د قرآن دپاره اړولي یو مونږ الله د قرآن دپاره تاسو به داسې وایئ وایي مونږ الله اړولي یو مونږ الله منتخب کړي یو مونږ الله چاڼ کړي یو دا الله چاڼ کړی خلق دی ښه دا الله چاڼ کړي دي دا الله چونو کړي دي هرې سینې له الله علم نه ورکوي هر مور الله د حافظ قرآن نه مور کوي ښه هر پلار الله د حافظ قرآن نه پلار کوي په قلاره کې نه ښه دا به چېرته خوش قسمته مورې الحمدلله زمونږ د پاکستان علماو ته دعا کوئ دې فقیرانو ملنګانو ته دعا کوئ ښه په بې سرو سامانۍ کې سکال پاکستان په ټوله دنیا کې په حفاظو کې اول نمبر راغی 1,14,000 حفاظ پاکستان تیار کړل الحمدلله زمونږ په ملک کې سکال 1,14,000 میندې د حفاظو میندې شوې الحمدلله داسې بختورې میندې دي چې لیبل پې د حافظ قرآن بچي ولګېده ښه 1,14,000 پلاران د حفاظو پلاران شول زمونږ په ملک ښه دا د داسې بې کسه ځایونو کار دی ښه مدرسه به نه یو حافظ قرآن به یي ښه بیلډینګ به نه یو حافظ قرآن به یي سهولت به نه یو حافظ قرآن به یي پکې به نه یو حافظ قرآن به یي ښه دا د دې په داسې بې کسه بے لالچی د قرآن کریم چې 1,14,000 میندې د حفاظو میندې پلارانو رب د دعا کوئ ربه هر کال چې دا حفاظ پیدا کیږي زما نوم به پکې کله راشي چې په دې کې زما نوم راشي مورې دعا کوه وای ربه یو کال په مام د حافظ قرآن نوم ولګئ ربه چې زه د حافظ صاحب مور شم زه د عالم مور شم